گرامی قدر عزتمند مسلمانان ورونو د الله جل شانه من تاسو باندې ډېر لوی احسانات دي او د الله جل شانه ډېر لوی انعامات دي. باندې ټول نعمتونه کې کيو طرف ته عظیم الشان نعمت د الله تعالی جل شانه له طرفه مؤمنانو د لپاره عظیم الشان نعمت ادن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لوی نعمت دی. بیا عظیم الشان نعمت لوی احسان لوی کرم د الله جل شانه له طرفه مؤمنانو د لپاره قران کریم دی عظیم الشان لوی نعمت دی. دغه ډېر نعمت دي او زمون د دنیا کې چې بنده اوسېږي نو دنیا کې ما الله جل شانه په دې خپل بندگان باندې احسانات کوي. شالا مال ورکی دولت ورکی صحت ورکی اولاد ورکی حضرتمند بدی دې نعمتونه کې دا اولاد د الله جل شانه بهترین نعمت دی. ته به څنګه د مال د لپاره پیغمبران سوال نه دی کړی چې الله مال ډېر مال راکړي. د دولت د لپاره سوال نه دی کړی. د نور سيزونه باندې سوالونه نه دي کړي او د اولاد د لپاره پیغمبرانو د الله جل شانه سوال کړي. حضرت زکریا علیه السلام د الله نه سوال کوي اذ نادى ربه نداء خفيا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا اے الله مال اولاد راګي وختم سپین شو بوډا شو امال زما د علوم وارث راګي. حضرت یحیی علیہ السلام د پاره د الله نه سوال کوي. حضرت ابراہیم علیہ السلام د الله نه سوال کوي اولاد د پاره رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مختلف آیاتونه کې راځي د اولاد د پاره د خیر سوال کوي. دارنګه قران کریم موږ دا وګورو رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذريه طيبه د پاک او صالح اولاد د بارا پیغمبرانو دعاګانې غوښتي. امن خلقم لاله سوال کو چې الله مونږ ته کمل صالحه اولاد نصیب کړي. اولاد صالحه د الله جل شانه عظیم شان نعمت ده. اوس اولاد مصالح څنګه جوړيږي؟ اولاد هم خلق هو الله نه سوال کو الله زوی راګي الله بچي راګي الله اولاد راګي. دا نه وایو چې الله صالح اولاد راګي. کډې کم کسان بګی دا سوال کی چې الله صالح اولاد کني مخه الله زوی راګي. ځمن دو دا الله نه سوال کو د صالح اولاد د بارا چې الله اولاد هم صالح کې او دا صالح اولاد دا د الله نعمت دی عظیم شان نعمت دی. دنیا کې هلا پرېدا نبی علیه السلام فرمایي اذا مات ابن آدم انقضى عمله. چې کله بني آدم وفات شو یو سړی وفات شو یو خزه وفات ولا دته عمل ختم شو. انقضى عمله عمل ختم شو الا من ثلاث درس نشتاسي دي چې با هغه باندې د عمل لمه جاری وساری ده. پای کې یو سړي والد صالح يدعو له یو پکې هغه پاک او صالح اولاد دې د پلار مور د بار دعاګانې غواړي. شو دي اولاد دا صالح اولاد د الله عظیم شان نعمت دی. او دا صالح اولاد بدعت څنګه نصیب کیږي؟ دای د بارا شریعت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بخپل اعمال سره موږ ته خودلی بهترین هدایت خودلی دي. کمن چې اگر خپل کړل نو زما او استاد اولاد د سترګو اخوال وګرځيږي. زما استاد اولاد به زما استاد بډاوالی کې پښتي وګرځيږي. زما استاد اولاد به زما استاد لپاره د سترګو او دړو خوشحالي وګرځيږي. او من دغه اصول را خپل کړل لکه څنګه اصول را خپل کړل. اول نمبر چې من او تاسو له الله جل شانه
اولاد راګي نو با اولو خبرو کې اصول کې دا خبر ده کې اول کې نوا چې دا خپل اولاد باندې به خوشاله شي چې الله الحمدلله اولاد بس کې شکریا ادا کوي چې الحمدلله تا مالا اولاد رکو دا منه کې چیرې جنې دا کالک دی ماشم دي کما شمدا کالک وی نو بکراواله عثمان تړه وکا او کلی بسر رواله چې مال زوی الله راکو خلق وې د پلانکی زویو شو دځه وکړي او علم خبر کو او ځکه له لور شي بیا شي مدامي خاموش زمون دا طریقه زمونږ چې کومه روانه دا د نن سوال سواګان وړاندې نبی عليه السلام زمانه کې وکړانه کولا قرآن کریم کې رسالې باری دي اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم چې کله دي خلق ته د ماشینه بچي خوش خبري ورول شي چې لور دې شوی دا مبارک شه الله تعالی لور درکړه ظل وجهه مسودا مخه تک تور شي او هو كظيم غمگین شي غوسه شي جدا شو دیو جن بدا ظالمانو د خپل بچنګي د خپل د بدن ټوکړې لوریان به ځاندې خخولې چې دا غړي نشي بده به شرم محسوسو نو دا من مکم دا دې معاشره کې بعض نه پیا جاهلان اغم دغه اله من رواني بعض کس د چې الله نور ورکی یو ورکی بل ورکی بیا بعض جاهل خاور خزنه دم کې ورکی وایي بیزت کوي اې دونه پورې نه ورېدلی چې طلاق دم کې ول ورکی اے ظالمه بدبخته دا خزه دې خجتا دا جنې ورکول الک ورکول دا د خزي اختیار دی کله الله اختیار دی قرآن کریم میں اللہ پاک صفا کارو واضح حرشان دے یہاں بل میں یشاء اناثا یہاں بل میں یشاء الذکور اللہ واڑی نو ورته جنکه ورکی اللہ واڑی ورته لگان ورکی ایو زمه جو ذکران وینا تھا کله چې او واڑی نو ورته جنکه هم ورکی لگان ورکی بچنګي ورکی دا اول نمبر بدا سکار کو چې موږ بد الله بدان من باندې شکریا ادا کو شکر ادا کو خوشالي وکړو چې الله الحمدلله اولاد درکو بیا عزت مندو دا لگانو په نسبت په جنګو باندې د زوی په نسبت کې په لور باندې دا الله جل شانه له طرفه انعام دی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ټول مکمور هغه تشریف فرماوه یو ځانانه رااله آئی سره وړي ماشومان ته بچي وي دا ماشومان بچي وسره بعید کې وي اراله سوال یو کو مور ربي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته یو راز کې راځي درې قجره ورکړي بلکې راځي چې ودی یو ورکو هغه یو قجره هغه ته ټوکړې کړل یو بچي ته ورکړه بلې ته ورکړه بل وخت راځي چې درې قجر ورکړي هغه زنانا هغه یو قجر راغستله یو لور ته ورکړه بل قجره بل ته ورکړه هغه خوړې چې وی خوړې نبی دې مور ته مخرا واړو لکه څنګه چې مسلمان کوي بیا د شو چې هغه مور هغه خپل قجره راغسته دوی کړه هغه نیمه یو ته ورکړه نیمه بل ته ورکړه هغه زنانه لاړه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه شي پروړو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وته فرمایي وته عرض کو یا رسول الله دقسی زنانه راغله ودا سي پدی رحم دله باندې ای رشک کو رسول الله فرمایي ودا وای دغه ماشومان بچي د ګناهونو غفاره وکړي او بیا فرمایي چې شال الله جل شانه دونه ورکړي بیا شو هغه دو لونو د پاره د بلار دعي تربيت کو حتی شاغه بلوغت ته ورسېدي او بیا دعي نکاح وکړه رسول الله فرمایي چې دغه بلار به ما سره جنت کې دا شان يرځي فزما اصابعه دغه چې ګوتې یو ځای کړې وي دغه پلان په جنت کې ما سره یوځای وي نه په لونو باندې خم بیا د جنت وعده شته نو خلق باندې خوشحالي کم کوو
آپ بچو باندې ډېر رکو. بهرحال چې کله الله جل ثناؤ چاته اولاد ورکی اول دسو کی الحمدلله دې چې الحمدلله شکر دا محمد احسان کو. بیا دې نفس په مورز باندې د دې خوشخبری نفس با دغه ماشوم ته په خی وخت کې اذان کول په غس وخت کې اقامت کول دا د اسلامی شعارونه د اسلامی طریقونه طریقه ده. نبی علیه السلام مبارک تعلیم دی چې دې ماشوم ته په هغه وخت کې اذان کې کدا جنې دا کالک دی د دې به حکمت داوی فائدہ داوی چې د ماشوم په قلب او دماغ باندې دته په دماغ باندې اول ځلنا دته په قلب ورل کې به الله جل ثناؤ دانو ورکوسي دته دماغ به الله د نوم سره روحانه شي. نول بودا په خي وخت کې اذان کې غس کې به اقامت کې او بیا به تحنیک موږ ته ګډي وایو دغه به کې دا سنت طریقه ده. موږ د اذان کو اکثر موږ دا خبره ای رشي چې ماشین ته ګډي یعنی یو نیک صالح انسان به وګوري او غلا بقجرا یا چواره ور کې به دا په خپل خله کې پستا کله غوندي او بیا هغه ماشوم نه په خله کې ورواچي. نه سنت طریقه ده. لدی سنت یا خپل برکت دی او دیم نمبر د برکت دا دی دنیاوی فائدہ دا چې ماشوم په دې خوګو سره د ماشوم دا وړا غونته جبا وړي شونډي اوځيږي حرکت کی خوګواله محسوس کی د دې خوګواله سره د ټول اندامونو متحرک شي دماغ زړه نور اندامونو متحرک شي نو حرکت کی نو دغه سره یو دنیاوی فائدہ شوه او دیم نمبر روحاني فائدہ دا شوه چې د ماشوم په بدن کې د یک صالح انسان اغلال سره دي دای برکات الله جل ثناؤ د ماشوم تربیت او د روحاني هغه طریقې نصیب کړي. نو دیم نمبر ماشوم ته ګډي ورکول بیا په مورز باندې د ماشوم په خطر هغه باندې عقیقه کولی چې ماشوم الله جل ثناؤ د لزوی درکو واس دکیږي لیو چيله دو چیلی تماشوم الگ د بارا دو چیلی د اعظم حقا د الله په نوم باندې صدقات او خیرات او کا ماشوما جنې الله درکړي وی نبیا یو چیلی راواله د الله یا چیلی د الله په نوم باندې خیرات صدقات او خپل اخرى گاونډي لم ورګه خپلوان لم ورګه فقراء لم ورګه ادارنګي داو مورز باندې د ماشوم بچی دا سر او خریا او د سر د خرول رسول نبی وخت او دل دای برابر علماوی چې تاسو چاندي د دې په وزن کې دا صدقه کې دا رنګه په د غورز باندې او مورز باندې ماشوم ندم کېدا خستونو ولا کېدا خکولینو ولا کېدا کالک وی د صحابه کرامو نمونه ولا کېدا پیغمبرانو نمونه ولا کېدا او جنېوی د صحابيات مطهراتو خکولینو ولا کېدا ادا رنګي الګ د بارات غرض باندې سنت کولم دا ډېر خپل مستحب طریقه ده. نو چې دا کړه دا کار نو شو تعالی الله زوی درکو تعالی الحمدلله وی د الله شکر دی الله کو چې الله ز ګناګار بندا او تا مال زوی اونته نعمت راکو دا سړی احسان دی. کني اولاد په پیسو نه ملاويږي په طاقت نه ملاويږي په زور نه ملاويږي په بشاحت نه ملاوي دا الله تعالی ورکړه. تاسو ګوره په تاریخ کې څونه بادشاہان تیر شوي دي څونه خانان تیر شوي دي اوس هم موجود دي چې اولاد یې نشته بلها علاجونه وکړل ارسه تمام کړ اولاد ولا نه دی ورکړي نو مال الله بچی راغو او تا بیا دای سنت رقباندې دا ټول سلسله وکړه ار مقام دې الله باغیات کو او بیا وختن به وختن باندې اولاد تربیت باندې نظر ساتي کله ولا پجماعت کې کله جماعت ته بوده کله عالم خوا ته بوده کله وته د نیکانو صالحین واقعا بیانې دغه استا صالح بنصیبا نیکمن صالح الویش دغه بچي چې صالح الویشو نو دنیا کې ستاره پارام در حزه وګرځیدل او دمر نفس ته پارا صدقه جاریه وګرځیدل لکه حدیث کې راځي او ولدن صالح يدعو له چې صالح اولاد وي د دمر نفس در بعد واغانې غواړي ورنا ک د اولاد په تربيت باندې د نظر وانه چو او صرف دانی وي چې مړې او ټیږي با
چې څوک څه کوي دی به ما کوي نه بیا به څه جوړېږي بیا به دغه نه ټابلو پر جوړېږي ځکه چې موږ خلکو بعضې ډېر نه ویم هغه داسې چې هغه د اولاد د تربیت خیال نه ساتي بس بچي وي که څلور وي که شپږ وي که اته وي ډېر بچي پکار دي څه چې کوي هغه کوي بیا نو نه بیا تعلیم وي نه بیا علمي اعتبار سره څه فاکیزګي وي نه دنیا تعلیم وي نه د لباس صورتحال بهتري ګډوډي نو دا بچو د راړو سره سره د بچو تربیت دا انتهایی ضروري شي رسول الله نبی عليه السلام خپل فرمودات کې مبارک کې دغه بار ذکر کړی دا او الله جل شانه موږ د بدیات مبارک کې دغه ذکر کړی چې یا الذین آمنوا کو انفسکم واهلیکم نار خپل ځانم اور نه بچ کې جهنم دا اور نه خپل اولادم بچ کې حدیث کې راځي الله کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته تاسو غالي ذمہ دار د خپل ماده ذمہ دار دي اوس مثال تور باندې یو الګ دی یو نوجوان دی هغه په غلطو باندې سر دی من خو اکثر ځوانان ګناګارو خو به دې ځوانانو ګناګارو سره سره بګې پلارانو ګناګار دي یو پلار ته خپتره چې زما د ازوی دې کار روزګار نه کوي د سره د سلوي خو زرو روپو موبایل کم نه راوي پلار ته خپتره زما د ازوی دې ټک کار نه کوي دې نوکری نه کوي دې کاروبار نه کوي دې روزګار نه کوي د سره د 125 موټر سایکل کم نه راوي ما د ازوی دې او دې سبل سره روزګار د کار راکاري نه او دې داسې پوشاک غوندي د پلاس باندې د لزر بو غړې شولې ده د پلاس کې 500 روپو موبایل نیولې دي یا ایفون وسره دي او د 2.5 روپو سپلای شولې دي او ټکار نه کوي بلا ولې پیسې نه ور کوي ضرور است پراپرټي دکان کاروبار نشته کم دي ناراضي او بلا ځان غلې کړې دي لا ځان غلې کړې دي نو په دې معاشره کې چې سبا دا الګ ولګي او دې لیونی شي د غلط حرکتو کې نه بیا خلک وي بلار میار بس یې سره وکړو حالانکه دا بلار خغوري چې ما دې سره زویلا دا سره کم دي ناراضي بیا کا ایس خرسي بیا کا نشي کوي بیا کا ډاګي کوي بیا کا شتي کوي بیا من خلک پریاد کو یار بس استادي الګ بیدار شي سختونه ولو کچي پني اعلی باندې راشي نه ځمن ته من کې دا هر یو پلان د ذمہ داری دا څنګه ګوردا خزمه نه دي خزمه ستاره ګور د بارا ایواز سکون او خوشالي نه را خزوی پاک صالحان عمل ازوی ستاره ګاونډي پاره سکون دي سره ګل دي پاره سکون دي سره قوم د پاره سکون دي سره ملک د پاره سکون دي بدزوی بد کردارا بد چلنا بد عمله او ډیر په ګډ وډ باندې سر زوی روز رارو هغه د واځي کوټه پر درې سر نه وی کړي د بارم ناسوري قوم د بارم بدنامه ذریعہ کړ دي دا څو ګوره بکلی کې جو خموشي وي خبچي وي نو 800 کتی بچي په خیر اله اچھا ځه پلان کې زوی خلک بي وتا شاباسي ورپی او چې نه غلط ګرځي بیا ټول نه سره په بلار مورې شه نو موږ کوشش کوو چې خپل اولاد داوی تربیت کو او تربیت لپاره بهترین زید الله کور دی جماعت مدرسه را ول بچی منګه جماعت تراولو قران دې کینو استاد سره کینو او غوی تم علم دین خو بیا دې کې موږ تاسو لږه شان دي نرمه نه کاروالو بعضی مساجدو کې اغا د اولاد د وړو تربیت ترتیب داسې نه وي لکه رسول الله ور فرمایي مرو اولادکم هم ابناء 70 چې تاسو اولاد د وګالو شي جماعت موږ وته وایي موږ وته وایي چې موږ کوا وضربوهم عليها ابناء 10 لسګالو شي پړقتی وباسا دم ورکواله نو دا وو کالو کې ورته جماعت ول مخکا موږ وته خیا او لس کالو کې ور ډم ورکا چې خامخا موږ کې شابه زلمی سړی ته مونږ نه کې شرمې کې نه شموز کوا نو دا وو کالو کې ورته موږ لار برابر کا دا درې کال باندې لار والی او چې ولس کالو شي موږ نه کې نو ولا دوکا
نو منګه به هم به خپل روان کې سره کته کو چې د وو کال ماشوم ته موږ دا خبره کوو اول خو موږ کوو نه د لسو دولسو کالو چې شي دا له ماشوم دی نه بیا دا کوم اوس کوه کنه ها ما ته زرا ده نه بیا کوي کنه خپل سره دی خپل مرضی دا او بیا کدا وو تو کالو ماشوم چې ما ترام شي نو زمونږه رویه وسره داسې وي چې هغه غریب یو پیرت ولا الله شي نه بیا هغه جماعت نه کټار شي ولی من مینې په ځای باندې هغه دونه وجړغو دونه اورټو دونه موږ هغه د جماعت نه کټار کو چې بیا هغه د ولسو کال شي من تختی چې وو کال په عمر کې رسول الله وی موږ وته اوخای موږ ته کینوي جماعت ته ولا مخ کې امم ولا جماعت ته شاګړه جماعت راغلو شاګړه کې مغدونه اورټ ځای بیا پښان ګوري نو چې دا ماشوم بدري په اورټل شو امنګ اورټ بیا کله دی لګ تکړه شي بیا والله په جماعت راشي را به جماعت بیا نه راځي نو دی وجنا بقوتا هم وی غلطه هم وی بهر حال کوشش ودا کو چې منګه د خپل اولاد د جماعت سره رب جوړ کو تبلیغ سره رب جوړ کو دانګی دا علماء سره ولا رب ته تعلق جوړ کو نو ان شاء الله سی بیا مدا زما استاد وی دا سی جوړیږي لکه څنګه چې زما استاد علاقه خسته ګلو امنګ نه لاړ اوس موږ به افسوس کوو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه شغم داسې او د علاقه او ګوډ شه موجود بچیو شنی بابا بیان کې ویلي دي ورګوډي ماشوم الویشو او د قران لپاره حدیث پر زندگی اوس پرلا او نن اوس موږ هم چې هغه نو موږ بستر کې وخت را شي را داسو شو نو زمانہ د معاشري ايو ماشوم بچینا دغه سي ګول او دغه سي یو ستوري جوړې دي شي دغه سي روحانه خيسته ګلته جوړې دي شي او موږ هم لګاو چې خپل اولاد باندې نظر واچو خپل اولادم دین سره یو ځای کو او د خپل اولاد لپاره مسیمانو کې د الله نه غوښتل عزتمندو د اولاد په تربیت کې د مور پلان لوی کردار دی تاسو د امام بخاری مطلع علیه نوم موږ تاسو ټول ډېر احترام سره اخلو چې کوم مقام هغه الله ورکړل دی کوم کتاب چې هغه لیکل دی اصح الکتب بعد کتاب الله کتاب الله د قران نه پس دغه د کتاب صحیحات دغه مقام مرتبه د بخاری شریف دغه صاحب امام بخاری رحمت الله علیه په تربیت کې علمیت کې مقام کې مرتبه کې لوی کردار د مور دی دغه والد سے اسماعیل هم علمو اټ علمو د امام مالک صاحب شاګردانو کې راته هغه بیا امام بخاری وګوري ماشوم چې وفات شو نو دا یتیم شو چې وفات شو نو وفات نه پس بیا هم مور ته پاتې شو دا مور دا ټول سلسله تربیت د مور د لاسه شوی دی اذا من کوم تاسو ګورو دنیا کې څونه کامیاب خلک دي اهل الله دي علما دي محدثین دي او مفسرین دي یا سنزانان دي یا فلسفران دي ټول رستو ګوري کنه لای بیک ګراوند دراسه په منظر ګوري نه مور په کې کردار دي پلار غریب په خپل وس کې خو هغه په یو ټیم باندې کله مزدوري وکي کدي تجارت وکي کدي دکانداري وکي پلار بچی ته بسر نشي کې ناشته مور ته بسر ناشته نو دا بچی په تربیت کې لوی کردار د مور دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مور الله نه غوستله چې ما د ازوی الله پاک عالم کی شپاله سګالو عمر کې دو هغه سفر وکړي چې بخارا سمرقند دارنګي دا کوفه بصره مدینه مکه دا علاقې غونډه کتلې خو د باندې داسې یو دوران راغی چې دې پستر باندې نابینا شو نظر کار میں هو اړون شو چلون شو نموره نامین دی اولاد باندې دې ذات خپکیږي نموره دا ارمان چې ما راځي به عالم جوړیږي او دا منظور شو اړون شو نړو بسنګا سفر کوي اړون بسنګا حاجی سیادای نو پټو بیا ما هر شپه هر ورځ هر ساعت به الله ته جړګانی کولې دا جړګانی یو شپه نه دی کړي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مو د شپې جړا وکړه او ساره سترګې به بچی الله ټیک نه 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 سو میاشتې پورې سو کله پورې دا لیا جړګانی به الله ته کولې چې الله زما خدا کا سره ما خدا کو امید
زما دغه ارمان زما بچي ما عالم شي دا محدث شي دنه به خپل دین کار لته واغلي اخو لاړ وروسو جڑا فرد الله تکو یو شپه په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید هغه ول خوشخبری ورکړه وی د الله نه سوال کو چې الله بچي مړو روکي بچي د الله ټیکړې بچي د الله سلامت کو چې سترګې وګړولې ساره او قتل بچي الله سلامت کړي و سترګې بنا وي دا کوم بچي لپاره همور دعاګانې دا رنګ ګڼ شمېر واقعات دي کم کم بیانو چې دا اولاد په تربیت کې د په تقوا کې د په اصلاح کې د مور ډېر لوی مقام مرتبه ده لوی کردار دی نو موږ به هم کوشش دا کوو چې خپلو میندو ته دا خبره ور ورسو چې وړو مور زه ګورې کور کې نیم یا زه کار لازم سهار زم ماښام راځم دا لږ زما ته ځي که نه ځي زه ځم سهار ډیوټۍ له مازدیګر راځم دا لږ مدرسې ته ځي که نه ځي زه کلي کې نیمه زه هفته بس د کار نه راځم بټۍ نه راځم ملازمت نه راځم دا لږ سکول ته ځي که نه ځي موږ اکثر داسې کېږي په هفتو ته بس څوک چې د پلار ټلیفون کې یا څوک بیناو کې ماشوم اخو نه راځي اخو درځي استاد یې هم در لېږلی اخو نبته وشوه او اشنا لار کې چې ته باندې ویلو ځئ اجازه کنده کلام بھی نو د خپل اولاد کړي نگرانی وکړو دا اولاد د الله عظیم شان نعمت دی مال دونه خاص شي نه دی نن نشتا سبب الله نور راولي تجارت دی یا کاروبار دی کې تاوان کو صبر نه را اولاد دا سرمایه دا چې دې باندې ستاسو مستقبل سره بوډاوالي دا ستاسو بوډاوالي کې سهارا ګرځيږي نن تزواني طاقتوري صلاحیت نکشتا خپل منډه باندې ګټه صبر نشتا خدا سټی مدا من راشي چې بده بابا شي یا بده محتاج شي دا بتا سهارا ګرځيږي نو کدي وخت کې ولتا جماعت تمخ کو الله تمخ کو پیغمبر تمخ کو دین تمخ کو اخلاق تمخ کو رسول الله سیرت تمخ کو ان شاء الله بډاوالي کې بجا ستاره بس سبار سهارا ګرځيږي او غنا دی واقع به پړې سس کو ته نه به اس سب دا نه غواړي چې ما بچی له پرشي خو کپړې په سس کو دا بلې کې خدای وکړه الله مګه نبیا مدد انجام دی خطرناک گزی الله جل شانه دی من تعالی ټول بچی نه کا صالحان کی اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله گناهونه معاف کی تقصیرات معاف کی الله زمنګ ناراض شي بچی لانے کان صالحان کی بچیم پاک دامن کی بچیم عالمان کی بچیم نلو فرون وساتی کریم اولاد نکم ملګرو اولاد نشتا نکم صالح اولاد نصیب کی چا اولاد شتا نکم صالح ورته لګي کریم اولاد کوم لګري بیماران دي زنانا نارینا ټول الله صحت یاب کی کریم اولاد کوم مسافر کلیوال دي خپلوان دوستان انډیوالان الله جوړو کې خیر واچول کی برکات مزدوري نصیب کی برکات زندگی نصیب کی کمردگان نے کریم اللہ تعالی احسانات کی قبور منور معطر ګرځولي کی الله موږ ټول ناراض شي الله دان جان خیر نصیب کی دان جان میں شرمندگی رسوایی نو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر محمد و علیہ وسلم سنت کے